أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد علیه الصلاۃ والسلام په جماعت باندې د خدای پاک د فضل او د دې د مسلسل زیاتېدو ذکر کوي او یو ځای کې هغوی فرمایلی دي چې دا هم د خدای پاک جل شانه یوه لویه معجزه ده چې د دومره د تکذیب او د تکفیر او زموږ د مخالفانو د شپه ورځ د ښه ډېر کوششونو نه باوجود دا جومات وده کوي لګیا دی. فرمایي زموږ مخالفان شپه ورځ کوششونه کوي لګیا دي او ځان خوري او قسمه قسم منصوبه باره کې سوچ کوي چې دا سلسله او پوره زور لګي چې دا سلسله د بند کې خو خدای پاک زموږ جومات زیاته لګیا دی. بیا فرمایي چې خبرې چې په دې کې حکمت څه دی، حکمت دې کې دا دی چې خدای پاک جل شانه چې څوک مبوس کی او څوک چې په واقعي طور د خدای پاک له طرفه وي هغه ورځ تر ورځه ترقي کوي او وده کوي او د هغه سلسله ورځ تر ورځه رونق بیا مومي او د دې په لاره کې خنډ ودرونکي ورځ تر ورځه تباه کیږي او ذلیل کیږي او د دې مخالفان او د دې مکذبین آخر ډېر په حسرت مري. فرمایي چې د خدای پاک اراده چې په حقیقت کې د هغه له طرفه ده هیڅوک هم نشي ودرولی او که څوک څومره هم کوششونه وکړي او په زرګاو منصوبه باره کې سوچ وکړي خو کومه سلسله چې خدای پاک شروع کوي او کومه سلسله چې هغه زیاتول غواړي، کومه سلسله چې هغه وده ورکول غواړي هغه هیڅوک هم نشي ودرولی. ځکه چې که د دغه خلکو په کوششونو دغه سلسله ودرېږي نو بیا به دا منل پکار وي چې څوک چې ودروونکی دی هغه په خدای غالب راغلو، حالانکه په خدای پاک هیڅوک هم نشي غالب دی. حضور فرمایي چې د هغوی د دغه خبرو پوره کېدو نندارې موږ هره ورځ کوو. دشمن په انفرادي طور هم کوششونه کړي دي او په منظمه طریقه هم په ظاهره یو ځای شوي دي دیو د جومات خلاف د منصوبه بندۍ کولو کوشش هم دوی کړی دی. خو خدای پاک چې کم لوز حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی و چې میں تیری تبلیغ کو زمین کی کناروں تک پہنچاؤں گا چې زه به ستا تبلیغ د ځمکې تر ګوټونو به رسوم او بیا یې دا فرمایلي ورته چې میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروه بڑھاؤں گا چې زه کم چې ستا سره د زړه نه مینه کوونکي دي په اخلاص د هغې ډله به زه زیاتوم او د دې مطابق حضور فرمایي چې موږ په جومات کې موږ په دنیا کې ګورو چې جومات خورېږي لګیا دی او دا نام نهاد د عالمانو مخالفان دا ګڼي چې موږ به د مسیح موعود علیه السلام جومات په خپلو پکو ختم کو، خو دوی نه دي خبر چې هغې د خدای مقابله کوي لګیا دي او د خدای پاک په مقابله چې کله څوک ودرېږي نو خپله تبعي دغه کېږي او خدای پاک د خپل د بنده مدد او تایید او نصرت فرمایي. د خدای پاک د تایید او د مدد او د نصرت نندارې مونږ د دنیا لري لري ملکونو کې هم ګورو
داسې علاقو کې چېرته چې ځینې وخت په عام طور د انسان رسایي نه وي، ډېرې ګرانې لارې وي، خو خدای پاک هلته هم د خپل د تایید نندارې ښیي. مخالفان خپل ښه پوره کوشش کوي خو ناکامي ورته کېږي. د ژوند او د مال نقصان رسوي ځینې ځایونو کې او د جومات خلک ویرول غواړي، خو دا خبرې د جومات خلکو په ایمان کې اضافه کوي. دنیا کې چې کوم د خدای پاک د تایید واقعات کېږي او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې د خدای پاک کوم لوزونه دي دا څنګه پوره کېږي، د دې احاطه کول خو ممکنه نه ده. حضور فرمایي چې دا وخت به زه یو څو واقعات د جومات د ترقۍ بیانوم چې څنګه خدای پاک د خلکو په زړونو کې دا چې هغې دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت دې وکړي او هغوی دې ومني. ځینې خلک مخالفت کوي خو د کملمه په وجه دا مخالفت وي د هغې چې کله هغوی د حقیقت نه خبر شي نو صرف دا نه چې مخالفت پرېږدي بلکې قبول هم کړي. نو د داسې یوې واقعې ذکر کوي د کانګو کنساشا د جومات امیر هغوی لیکلی دي چې د وسطي کانګو په صوبه کې یو کلی دی، هلته زه په یوه برخه کې دا غزي یو برخه کې زموږ یو معلم دی عیسی صاحب، هغې جومات د وفد سره تبلیغ له تللی و. د هغه ځای د جومات امام جبرائیل صاحب د جومات د مخالفت په حواله ډېر مشهور و. هغوی سره د عیسی علیه السلام په وفات او د امام مهدي په ظهور خبرې شوې وې چې کله په هغې باندې دا خبره واضحه شوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند د عقیدې په نتیجه کې د نعوذ بالله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې بې عزتي ده، نو هغوی په دغه خبره پوه شو او زه د هغې کې نه و لکه د پاکستاني ملایانو او د امام مهدي د ظهور عقیدې باندې هم هغوی پوه شو. نو ها وخت هغوی د خپل د خاندان 6 کسانو خپل 21 مقتدیانو سره بیعت وکړو، دغه شان دلته هم جومات قایم شو. بیا ځینې ځایونو کې خدای پاک په خپله د قبولیت لپاره حالات سموي. نو د ګینی کناکري مبلغ لیکي چې یو کلی دی هلته کوټایه، هلته د تبلیغ په غرض دوی تللي وو او د مسیح موعود علیه السلام پیغام په تفصیل دوی هلته ورسولو. نو د کلي چې کوم د ټولو نه بوډا تن و هغه دا و چې ما د خپل د نیکه نه به اکثر دا لفظ مهدي مهدي اورېده، خو چېرې په دې زه پوه شوې نه وم او نه چېرته زما نیکه د دې تفصیل موږ ته ښیلی و، خو دا یې ویلي چې دې تعلق اسلام سره دی. نو نن چې تاسو په تفصیل د امام مهدي ذکر وکړو نو زه په رښتوني زړه په احمدیت کې داخلیږم او هغه کلي والاو ته دا ووایي چې دا جومات قبول کړي ځکه چې ما اکثر د افریقې ملکونو سفر کړی دی او هر ځای کې دا احمدیه جومات ما لیدلی چې د اسلام خدمت کوي او نورې فرقې یا خو دنیا ګټلو پسې لګېدلي دي یا د یو بل کافران ګرځولو لپاره خپل علمي کاوشونه ښیي. همدا یو جومات دی چې د قرآن او د اسلام خدمت کوي لګیا دی. نو د خدای پاک په فضل دغه کلي کې د سره د امام ډېرو خلکو بیعت کړی و، یو ډېر لوی جومات دلته قایم شو. بیا د ګیمبیا مبلغ انچارج وایي چې یوه ضلع ده د هغې نیامینه، د هغه ځای یو کلی دی، وی هلته زموږ تبلیغي ټیم لاړو نو هغوی د اسلام او د احمدیت پیغام ورسولو. د امام مهدي علیه السلام حقیقي او ښایسته تعلیمات یې ښودل او ورته یې وویل چې د بیعت چې کوم لس شرطونه دي هغه ورته واورول
دا کلیوال خلک دي خو عقل او شعور لري. د بیعت لس شرطونه چې هغوی واورېدل نو حیران پاتې شو او هغوی پوه شو چې دا خو د حقیقي اسلام خبرې دي چې پیشګویي یې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وه. د کلي خلکو دا و چې دا لومبی موقع ده زموږ چې موږ د اسلام دومره ښایسته تعلیم او شانداره تعلیم واورېدو. زموږ چې کم تشه د نامې عالمان دي هغوی کې څوک هم داسې ښایسته پیغامات نشي اورېدی او آخر هغې دا ووایي چې محمدیت اصل اسلام دی او موږ په جومات کې شاملیږو او هغوی په دغه نتیجه ورسېده چې محمدیت دی چې انسانیت به د خدای پاک د غضب نه بچ کوي. د خدای پاک په فضل یو اوږد تبلیغي سوال او جواب د پروګرام نه پس ته ټولو خلکو چې شمېر یې تقریبا 200 ته جوختو بیعت وکړو او احمدیان شو. بیا د افریقې د یو ملک مربي دي زموږ هغوی لیکي چې د تبلیغ په میدان کې په ظاهره ځینې واقعیت وي چې معمولي ښکاري خو په پس منظر کې د خدای پاک تایید و نصرت کار کوي لګي. وایي چې زموږ د تبلیغ ټیم د کاونټۍ یو اهم علاقې بارما چې د ضلعې مرکز دی هلته د تبلیغ کولو موږ پروګرام جوړولو. لا موږ په جومات کې ناست وو چې د هماغه ځینه علاقې نه 4 کسان موږ سره ملاوېدو له راغله. هغې کې یوه ښځه هم شامله وه چې د هغې علاقې چې کوم د ښځو تنظیم دی د هغې مشره وه. د وفد ممبرانو هغې ته وویل چې موږ تاسو له بلنه ورکولو راغلي چې تاسو زموږ علاقې ته راشئ او د جماعت احمدیه پیغام ورسوئ ځکه چې موږ خبر شوي یو چې ستاسو جومات تبلیغ کوي او په خاص ډول ماشومانو ته د قرآن ښودلو انتظام کوي. نو په بله ورځ موږ دغه ځای ته د تلو پروګرام جوړ کړو. هلته چې موږ ورسېدو نو د جومات پېژندنه هغوی له د جومات تعارف هم هغوی سره وکړو. د مسیح اسلام د راتګ غرض او غایت هم بیان کړو. د نه پسه د سوال او جواب یوه اوږده سلسله روانه وه چې د هغې په اختتام د کلي خلکو ټولو دا فیصله وکړه چې موږ د نن راسې جومات کې داخلیږو او دغه شان دلته نوي جومات قایم شو او د هغې نه پس هغوی د هغې علاقې ټول ماشومان راغونډ کړه زموږ مخې ته وړاندې کړه چې نن دا د جومات ماشومان دي تاسو موږ ته وایئ چې دوی ته څنګه قرآن وښودلی شي. نو هغې کې 2 هلکان قرآن ښودلو لپاره مربي صاحب منتخب کړه چې دوی ته به قرآن ښودلی کېږي. بیا به هغوی واپس لاړ شي او خپل جومات کې خپل علاقه کې به د قرآن کلاسونه لګوي او نورو ماشومانو ته به هم ښایي. موږ صرف لا اراده کړې وه چې خدای پاک هماغه وخت خپل تایید و نصرت شامل کو. په پاکستان کې قرآن ویل خو څه قرآن اورېدو باندې پابندي ده. په یو احمدي باندې دې لپاره مقدمه شوې چې هغه د قرآن تلاوت ولې اورېدو. نو دا دی دغه نامنهاده مسلمانانو اسلام. او بل طرف ته خلک خپل ماشومان جومات ته سپاري لګیا دي چې دوی ته قرآن وښایي ځکه چې جومات دی چې د قرآن صحیح علم لري. ځینې خلک احمدیان شي او بیا سلالچ ورله ورشي یا د سویرې په وجه هغوی احمدیت پرېږدي او بیا دا ګڼي چې اوس به دلته جومات ختم کړو. خو خدای پاک د هغوی دغه سوچونه په هغوی الټه کړي او جومات نوره وده کوي لکه څنګه چې د خدای لوز دی. د آیوري کوسټ مبلغ لیکي چې یوه علاقه د اومې هلته یو ځای دی کریزو کې
د هغه ځای اکثریت په کال 2008 کې په جومات کې شامل شوی و. یو وړوکی شان جومات و چې جوړېدو هلته. هغه وخت خلکو په خپله جوړولو. هغوی هغه خلکو جومات له ورکو. نو بیا جومات هغه جماعت احمدي هغه جومات مکمل کو. خو څه موده پس د هغه ځای چې کوم مقامي امام و چې مخکې بیعت کړی و جومات کې شامل شوی و، د هغه دماغ خراب شو او هغه جومات نه بیل شو. او چې کوم جومات مونږ جوړ کړی په هغې باندې قبضه وکړه او نور خلک هم لمسول هغه شروع کړه چې جومات پرېږدئ. خو خلک د خدای پاک په فضل په احمدیت قایم پاتې وو. بهرحال هغه خلکو چې کله مولا قبضه وکړه په جومات، په عرضي طور د پلاستیک شیټونو او څه لرګي هغوی راغونډ کړو، یو عرضي شیټ شانې جوړ کړل، ته جومات جوړ کړو. خپل هلته لمونځونه دوی شروع کړه، د جمعې لمونځ هم شروع کړل هلته. او دغه خبرې هېڅ پروا هغوی ونه کړه چې یو پوخ جومات مونږ پرېښی دی. بهرحال خدای پاک فضل وکړو او وایي چې د سخت کال خدای پاک جومات له هلته د 2 منزله یو ښایسته جومات جوړولو توفیق ورکړو چې ګنبدونه هم شته او منارې هم شته. او په کوم جومات چې غیر احمدي امام قبضه کړی وه، د هغه نه څو چنده زیات لوی او ښایسته جومات مونږ هلته جوړ کړو په هغه علاقه کې. حضور فرمایي چې پاکستان کې هم یو طرف ته خو زموږ منارونه غورځولي کېږي، د جوماتونو محرابونه غورځولي کېږي، نو بل طرف ته خدای پاک ښایسته جوماتونه نورو ځایونو کې موږ له راکوي لګیا دی او په کثرت راکوي لګیا دی. خدای پاک څنګه د مخالفانو د کوششونو په مقابله کې زموږ مدد فرمایي، دې باره کې چاډ یو ملک دی د افریقې، د هغه ځای مبلغ لیکي چې په مارچ د کال 2022 مارچ کې د 13 سال خبرې حضور فرمایي چې زه وایم لګیم تاسو ته، د سخت کال خو به انشاءالله راځي له. نو د جومات احمدي د ړومبي جومات هلته پرانیزه شوې وه په چاډ کې، دارالحکومت کې. نو حاسدانو مختلف سازشونه هلته کوي لګیا دي چې جومات احمدي زموږ ملک یو نوی دین راوړو. د پرانیزې نه پس زموږ زیاته مشهوري وشوه د جومات، نو د حاسدانو شمېر هم زیاتېدل شروع شو، د هغوی کاروای هم زیاتېدل شروع شوې. نو مربي صاحب وایي چې زموږ د علاقې یو څو امامان چې نام نهاده مولایان دي د جوماتونو، هغوی د جومات خلاف تقریرونه کوي لګیا دي، پروپاګنډه کوي لګیا دي چې د احمدیانو جومات دې بند کړی شي. په دغه لړ کې هغوی خلک راغونډ کړه او چاډ اسلامي کونسل ته لاړه او هغوی ته دا ووایي چې تاسو جومات احمدي له ولې د جومات جوړولو اجازت ورکړو او ولې هم د دې جومات د جمعې لمونځ لپاره پرانیستو، دا جومات فوراً د بند کړی شي. په زموږ علاقه کې د دې په ذریعه فتنه پیدا کېږي لګیا ده. نو اسلامي کونسل والا ورته ووایي چې عبادت کول د دې حق دی د احمدیانو، مونږ څنګه جومات چې د خدای پاک کور دی هغه بند کړو. که تاسو د څه فتنې ویره لرئ نو پولیس ته ورشئ، رپورټ پکې وکړئ. حضور فرمایي چې د هغه ځای اسلامي کونسل کم از کم دومره عقل لري او انصاف پسند هم دی چې هغوی د چا نه ویره ونه کړه. پاکستان کې خو ججان هم د خلکو له ویرې زموږ خلاف فیصلې ورکوي. ولته زموږ جومات فعل خو یو طرف ته، په جوماتونو کې د لمونځ کولو اجازت هم نشته دی. نو بهرحال دی نه پس هغه خلک پولیس هډ کوارټر ته لاړه او هلته شکایت وکړو چې زموږ علاقه کې فتنه پیدا کېږي لګیا ده، احمدیان دې بند کړی شي، دوی نوی دین راوړی دی او نعوذ بالله رسول کریم هم نه مني. نو پولیس چې کوم افسر و هغه مبلغ راوغوښتو، د جومات د رجسټریشن کاپي او د جومات جوړولو اجازت وغیره دغه دستاویزات یې ته نه وغوښته. ټول څیزونه چې ورته وړاندې کړی شه
نو هغه وویل چې تاسو ځئ زه به تفتیش کوم بیا به درته وایم. دې نه پس هغه پولیس افسر د مالې چې کوم مشر هغه یې راوغوښته او هغه نه یې تپوس وکړو چې ستاسو په ماله کې احمدیانو جومات جوړ کړی دی او نوی دین یې راوړی دی او دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه مني. نو هغه مشر ورته وویل چې داسې خو هېڅ خبره نشته، ما پخپله د جمعې لمونځ د هغوی په جومات کې کړی دی، هغوی د مسلمانانو په شان لمونځ کوي او د 3 کالو راهیسې زه دوی نه خبر یم د جماعت احمدیه نه، دوی د خدمت خلق هم ډېر کارونه کوي لګیا دي. بهرحال د پولیس افسر یو ورځ زموږ جومات ته هم راغلو او د جومات نه بهر هغه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیده نو ډېر حیران شو او دا هغه وویل چې تاسو خو رسول الله منئ صلی الله علیه وسلم. او د جومات په هال کې چې کومه درنه برخه وه هلته هم چې د قرآن آیتونو وکته نو نور هم حیران شو. بیا دا وویل چې ستاسو قبله هم یوه ده او په جومات کې صف بندي هم د مسلمانانو د جوماتونو په شان ده، ما ته خدا ویلی شو چې دوی نوی دین راوړی دی. بهرحال پولیس هم هېڅ کاروایي ونه کړه. نو غیر احمدیان چې کوم وو خواوشا کې هغه د هغوی کورونو ته مو راغله، هغې نه هم تپوس وکړه. نو هغوی هم دا وویل چې موږ ته هېڅ مسله نه ده دې نه. چې د پولیس ته ناکامه شو دا خلک نو دوی کورونو ته تلل شروع کړه او ګاونډیانو ته دا ویل شروع کړو چې تاسو د دې ځای نه د ویستو لپاره شور جوړ کړئ. نو هغوی ورته دا وویل چې جومات خو د خدای کور دی او موږ ته خو هېڅ داسې څیز نه ښکاري په دې کې چې د اسلام نه اخوا وي، اسلام نه بغیر بل څه څیز وي. نو بهرحال په هر لحاظ هغوی ناکامه شو. خدای پاک څنګه د خلکو زړه ته دا چې جومات کې د هغې شامل شي د دې یوه واقع ده د بیلیز مبلغ بیانوي. بیلیز د وسطي امریکې یو ملک دی. هغوی وایي چې د میتھوډسټ چرچ سره یو ډېر مضبوط تعلق لرونکې ښځه وه. هغه چې د مسجد نور تعمیر لیدلی و نو خدای پاک د هغې په زړه کې دا چولي و چې هغې ته دا مذهب قبلول پکار دی. او چې کله د جومات تعمیر مکمل شو د جومات پرانیزه مو شوه نو هغې خپل ملګرو ته وویل چې خدای پاک زما زړه کې دا اچولی دی چې زه دلته ورشم او د دغه جومات برخته شم. نو ملګرو ورته وویل چې ستا کور سره جوخت د مسلمانانو یو بل جومات هم شته، که ته مسلمانېدل غواړې نو هلته هم تلی شې. نو هغې ښځې ورته په دې جواب ورکړو چې نه، خدای پاک زما په زړه کې د جومات احمدیه باره کې دا اچولی دی چې دا صحیح خلک دي او ما ته پکار چې زه دوی سره شم. نو بیا چې هغه مسجد نور ته راغله او د جومات تعریف چې هغې ته وړاندې کړی شو نو هغه ډېره جذباتي شوه چې څنګه خدای پاک هغه دغې جومات ته راوستی ده. مولوي صاحب هغې ته وویل چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام ته دا الهام کړی چې میں تیری تبلیغ کو زمین کې کنارو تک پہنچاؤں گا چې زه به ستا تبلیغ د ځمکې تر ګوټونو رسوم. نو همدغه شان د حضرت مسیح موعود اسلام جومات لپاره خدای پاک کار کوي. نو یو څو ورځې راتلو نه پس او د اسلام احمدیت تعلیم باره کې خبرېدو نه پس هغوی بیعت وکړو په جومات کې شامله شوه. ځینې وخت ځینې خلک چې د غلط فهمۍ په وجه یا د خلکو خبرو کې راغلي وي او مخالفت کوي خو وي هغوی سید فطرته، نو د هغوی څنګه خدای پاک راهنمایي فرمایي. د دې یوه واقعه مبلغ انچارج د ګیمبیا لیکي چې یوه علاقه د جماره ضلع دی کې یو دا علاقه ده، هلته نوی جوړ شوی یو جومات د هغې لپاره د چې دروازې او کړکو لپاره چې شیشې په بیه اخیستلې کېدې. نو د شیشې پرې کولو لپاره ابوبکر صاحب علي صاحب یو تن دی چې دغه کار ماهر دی. هغوی ته ویلی شو چې د جومات لپاره شیشې اخیستلې شوي دي نو هغې خپله مزدوري کمه کړه چې دا د جومات لپاره کار دی نو زه به کمې پیسې اخلم. نو چې موږ چې کله شیشې واخیستو هلته ورسېدو
د هغه تن سره چې شیشې لګولې وه. نو دومره لرې علاقې کې دومره ښایسته جومات چې هغه ولیدو، نو هغه تن ډېر خوشحاله شو. خو چې کله هغه ته معلومه شوه چې دا د احمدیانو جومات دی، نو هغه ډېر غوسه شو او شیشې ماتې کړې. او چې شیشې چې ماتولې، نو په خپله هم زخمي شوی و غریب. خو خدای پاک څنګه د هغه رهنمایي وفرمایله. هغه وی چې ما د شپې په خوب کې ولیده چې زه چغې وامه، ځان مې ولیده چې چغې وامه او په دریاب کې ډوبېږم، او چې کله هېڅ امید مې نه لرلو د امید، او نو یو کښتۍ مې ولیده چې د هغه بچ کولو لپاره چې زما بچ کولو را روانه ده، او په هغه کښتۍ کې ما امیر جومات او مربي ولیده. نو بل سهار چې د جمعې ورځ وه، نو هغه مشن هاوس ته راغلو او بیعت یې وکړو او په احمدیت کې شامل شو. همدغه شان د تنزانیا نه د احمدیت د قبلولو یوه واقعه ده. سیمیو ریجن دی، هلته یو جومات دی د موابمه. وایي چې هلته معلمینو تبلیغ شروع کړی و، او د مقامي خلکو نه چې کله د جومات او د مشن هاوس جوړولو لپاره هغوی پلاټ اخیستل غوښتو، نو هر چا چې قیمت ښودلو نو ډېر زیات و. په پوښتنه معلومه شوه چې زموږ خلاف چې کوم مقامي پادریان وو، هغوی یو مهم چلولی و چې هېڅوک هم د دوی له جومات جوړولو له ځای ورنه کړي، ځکه چې دوی جادو کوي او دوی سره پیریان وي، او د قرآن په ذریعه چې دوی څوک غواړي وجلی شي او معلومیږي هم نه. نو په دغه ویره هېچا موږ له د جومات جوړولو لپاره ځای نه راکولو. دا د عیسایانو علاقه وه. نو په دې معلمینو بیا دا وکړه چې هر کور ته ورغلو، د هغه خلکو وسوسې ختمې کړې، د خلکو د رای بدلولو کوشش وکړو. یو څو میاشتو دننه یو زلمی هلک و، نو هغه خپل د یو ایکړ پلاټ موږ له د راکولو له هغه تیار شو. هغه نه موږ هغه پلاټ واخیستو او د دغه جومات لپاره پلاټ ورکولو په وجه ډېر برکت هغه ته میلاو شو. چې یو تن و چې د ډېرو کلونو راڅخه هغه له قرض نه واپس کولو، او د دې په وجه ډېر کورونه د هغه ودرېدلي وو. خو د پلاټ چې هغه په جومات باندې خرڅ کړو، یو څو ورځو پس هغه تن راغلو او ټولې پیسې ورله واپس کړې، او ټول قرض دغه بیا دغې په وجه ختم شو. نو بهرحال په دغه خبره متاثره شو او خاندان سره هغه احمدي شو. بیا وی داسې هوا وچلېده دغه د احمدیت د قبلولو په وجه چې په سوونو خلک هغه علاقې نه بیا احمدیان شو، بیعت یې وکړو، په احمدیت کې شامل شو، او یو لوی جومات او د مشن هاوس جوړولو هم خدای پاک جومات له توفیق ورکړو. خدای پاک چې چاله هدایت ورکوي، نو د هغه د هدایت انتظام هم په عجیبه طریقو کې. ساوتومې د افریقې یوه علاقه ده. د هغه ځای مبلغ انچارج لیکي چې د مراکش نه یو سیاح ساوتومې ته راغلی و. و چې د مراکش نه یو سیاح و چې هغه ساوتومې ته تللی و، او هلته هغه د خلکو نه تپوس وکړو چې آیا دلته د مسلمانانو څه جومات شته. نو خلکو ورله زموږ د مشن پته وښودله. هغه د جمعې مونځ موږ سره وکړو. نو الله خبر شو چې دا د جومات احمدي مشن هاوس دی. څه سوالونه بیا هغه وکړه. بیا هغه نه پس ته هغه د سرالخلافه چې کوم کتاب د مذهب کې نام پر خون د دې چې کوم په عربی کې ترجمه هغه ولسته، د MTA العربیه پروګرامونه وکړه. هلته څه وخت ناست و، عالمي بیعت شو. په هغه ورځو کې دغه ریکارډینګ را روان هغه وکړو. نو چې په مارچ کې هغه بیا راغلو، 13 کال مارچ کې. هغه دا و چې زه د بیت فارم کتل غواړم. وی په عربی کې چې کوم بیت فارم دغه موږ هغه له ورکړو، نو هغه فارم ډک کو او راغلو. نو ما ورته وویل چې دومره تادي مه کوه، څه موده دعا وکړه
او بیا به فیصله وکړي. نو هغه وایي چې ما ټوله شپه دعاګانې کړې دي او زما زړه مطمئن دی. زه نور صبر نشم کولی چې د امام د بیعت نه بغیر که زه مړ شم نو بیا به څوک جواب دی وي. نو هغه وایي چې ما دا وکتل چې جماعت احمدیه په حق ده. نو ما ورته وویل چې ستا د عمل چې کوم نور مسلمانان دي هغې به مخالفت کوي او ستا مور پلار به ستا مخالفت کوي نو څنګه به هغې سره ته مخ کېږي. نو هغوی چې ما مور پلار ته ویلي دي او هغوی هېڅ اعتراض نه لري، هغوی خوشحاله دي بلکې. او بل هغه دا وایي چې که مخالفت وي نو هېڅ فرق په دې نه پرېوځي ځکه چې که حقیقي اسلام باندې زه یم او مرګ راله راشي نو دې نه زیات ما لپاره نور هېڅ هم نشته. مولوي صاحب وایي چې د دوی پلار هم په ویډیو باندې ما سره خبره کړې ده او ډېر د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی او خپل زوی ته هم نصیحت وکړو چې ما ستا ټولې خبرې واورېدې او چې تا بیعت کړی دی نو جومات سره به قایم پاتې کېږي او ثابت قدمي به ښیې. او اوس یو احمدي باوجود له دې چې په مراکش کې احمدیان شته، جومات شته، خو لا د جومات تعارف هغه ته نه و شوی. خدای پاک هغه د افریقې یو لرې بل ملک ته د لرې علاقې ملک ته ولېږلو او هلته یې د هغه د هدایت سامان پیدا کړ. د ازبکستان نه یو تن دی عالم بابا یو صاحب دی وی چې زه پیدا شوی په مسلمانانو کې هم یو مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوم او زما عمر 31 کاله دی. د ازبکستان ښار تاشکند سره زه تعلق لرم. د قرآن زده کړې لپاره ما استاد لټولو چې زما ملاقات بابر جان سره وشو. هغوی نه مې د حقیقي اسلام باره کې واورېد، د هغې نه مې قرآن زده کړ. هغوی په دغه حقیقت قبلولو کې زما مدد وکړ نو خاکسار بیا بیعت وکړو، په جومات کې شامل شو. خدای پاک د قرآن زده کړې لپاره د استاد انتظام هم وکړو. نو هغه یو احمدي و او حضور فرمایي داسې ډېر واقعات دي او دا اتفاق نه دی، د دنیا په مختلفو ملکونو کې داسې واقعات شته. یو مخکې ما واورولی چې دا د خدای پاک د تایید خاص نشاني ده. بیا هم ازبکستان نه یو بل تن دی عظیموف صاحب، هغوی وایي چې زما پیدایش مسلمانې کورنۍ کې شوی و، مسلمان خاندان کې. 4 کاله مخکې ما باقاعده مونځ کول شروع کړ او بیا مې د قرآن ترجمه ویل شروع کړ. یو ورځ یو تحریر ما ته راورسېده چې پکې رسول کریم دا فرمایلی وو چې زما په امت کې به داسې خلک پیدا کېږي چې همیشه په حق وي، هېڅوک به ورته نقصان ونه رسولی شي. نو دا الفاظ زما په زړه کې داخل شو. ما په مونځ کې په دعاګانو کې خدای پاک نه دا دعا شروع کړه چې زه د په دغه خلکو کې شامل شم. دې نه پس ډېرو ګرانو مشکلاتو سره زه مخ شوم او زه د کار نه فارغ کړی شوم، خو ما دعا کوله او زما دننه د قرآن د زده کړې خواهش پیدا شو. نو خدای پاک زما ملاقات هم هغه استاد بابر صاحب سره وکړو. دوی د جماعت احمدي سره تعلق لرلو، زه دې نه خبر نه وم. د ټولو نه مخکې ما قرآن زده کو او یو ورځ ما خوب کې خانه کعبه ولیده او هغه ته جغت شوم، په لاس مې هغې ته مې لاس ولګولو. بیا راته خیال راغلو چې زما خو اودس چارهدام نشته، زه اودس چارهدام لپاره غسلخانې ته ورغلم، بیا زما سترګه وغړېده. نو بهرحال د احمدي استاد نه د درس و تدریس سلسله زما جاري وه. یو ورځ ما هغې نه د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه د نازلېدو باره کې تپوس وکړو. نو هغوی وویل چې عیسی ابن مریم خو وفات شوی دی او کوم انسان چې به د عیسی ابن مریم په رنګ کې راتلو هغه امام مهدي دی. نو بیا ما تحقیق وکړو، دا مې معلومه کړه، خپل استاد ته مې دا وویل چې هغه انسان حضرت مرزا غلام احمد دی. استاد هغوی ته تبلیغ نه و کړی، هغوی وی چې هغې راغلی دي په خپله ولټوه، هغه امام مهدي دی. خیر هغوی تحقیق وکړو، په خپله د انټرنیټ وغیره تحقیق نه هغوی خبر شو چې مرزا غلام احمد قادیاني هغه امام مهدي دی. وی زما استاد هم چې کله د دې تصدیق وکړ
چې مرزا غلام محمد هغه امام مهدي دی چې موږ انتظار کوو. نو ما دغه ټولو اعلاماتو د پوره کېدو نه باوجود د امام مهدي باره کې شک اظهار کړی و. نو بیا زما استاد ماته د جماعت احمدیه باره کې وویل دا راته وویل چې زه هم دغه جماعت سره تعلق لرم او دا هم راته وویل چې دې جماعت احمدیه لا په شمېر کې لږ دي او زما نور هم ستاسو په شان شاګردان شته هغوی خپل شاګردانو سره زه میلاو هم کوم. نو بهرحال ما تحقیق وکړو بیا ما محسوسه کړه د دعاګانو د تحقیق نه پس چې خدای پاک دعاګانې قبولې کړي. نو د هغې نه پس ته ما بیعت وکړو. همدغه شان د ازبکستان نه یو بل تن دی د هغې واقع هم همدغه شان ده. هغوی ته هم د بیعت توفیق میلاو شو. او بیا هغوی تیر کال بیعت وکړو. بیا د افریقې د یو ملک رپورټ دی. هلته نه د سلسلې مبلغ لیکي هلته نه د سلسلې مبلغ وایي چې هغې او مقامي معلم د جومات یو میټینګ نه واپس را روان وو. د ماښام وخت و لا ډېر سفر پاتې و. لاره کې د یو کلي نه هغوی تېرېده. نو هلته ډېر خلک وو چې په لاره کې ولاړ وو او هغوی موږ ودرولو. دا راته وویل چې موږ نن سهار تاسو لیدلي وو چې تاسو دې ځای نه تېرېدئ او موږ ته یقین و چې تاسو به واپس هم راځئ. نو موږ د ډېر وخت ستاسو انتظار کولو او موږ تاسو نه تپوس کول غواړو چې آیا تاسو زموږ د کلي والاو نه خفه یئ چې ګیر چاپېره ټولو کلیو کې ستاسو خلک شته ستاسو جوماتونه جوړ دي او ستاسو جومات قایم دی خو زموږ کلي ته لا تاسو دا پیغام نه دی را رسولی. نو موږ هلته بیا ورسېدو. هلته تبلیغي پروګرام وشو. د خدای پاک په فضل ته بیعتونه ترلاسه شو. نو خدای پاک د خلکو په زړونو کې په خپله دا اچوي لګیا دي چې حق ولټوئ. د وسطي افریقې مبلغ انچارج لیکي چې یو غیر احمدي امام چې ناګاله کلي سره تعلق لرلو د تبلیغ په سلسله کې زموږ کلي ته چې د احمدیانو کلي دی هلته راغله. جومات یې وکتو. دا تپوس وکړو چې چا جوړ کړی دی. جواب ورله ورکړل شو چې دا احمدیانو جوړ کړی دی. نو هغه ویل چې ماشاءالله ډېر ښایسته جومات دی. بله ورځ دا مولوي صاحب چې کوم مرکزي مشن هاوس دی بانګي کې هلته راغله. مبلغ صاحب نه د جومات باره کې هغې سوالو جواب کول. آخر مبلغ نه دا تپوس وکړو چې تاسو په جومات کې څنګه داخلیږي انسان. نو په دې مبلغ صاحب ورته وویل چې د ایمان تعلق زړه سره دی. که جوماتي عقایدو سره اتفاق لرئ نو د زړه په زړه محمدیت قبول کو. نو موږ سره بیعت فام موجود دی. په دې کې مسلم اسلام لس شرطونه بیان فرمایلي دي دا ولولئ. چې کله هغوی له بیعت فام ورکړی شو نو هغوی دا لوسته چې د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې او چې د دې وجې ته نه تپوس وکړی شو. نو هغوی ویل چې زه هم ځان عالم ګڼم او د نورو ملایانو نه مې هم د جومات باره کې ډېر څه اورېدلي دي او ډېر غلط مې اورېدلي دي. نو د دغه بیعت فام لس شرطونه چې ما ولسته نو چې کوم زما تېر ژوند و نو هغې نه ماله کرکه راځي چې ما څه ګڼلو جومات او د جومات تعلیم څه دی. نو ځکه ما په جذباتو باندې قابو ونه کړی شو او دغه بیعت فام چې ما ولسته نو زه په دې پوه شوم چې جومات احمدیه یو رښتونی او صفا جومات دی او د دې جومات مخ هم د قبلې طرف ته دی. دوی مونځ هم هغه کوي چې کوم کوو. قرآن هم د دوی هم هغه دی چې کوم مونږ لولو او نن زه د زړه د کومې نه جومات قبلوم. او بهرحال بیا هغه له نور کتابونه ورکړی شو. هغه چې دا چې زه اوس ولولمه نو اوس به د نورو چې کوم ملایان دي هغې به خاموشه کړمه. خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات کې څنګه اضافه فرمایي د منونکو شمېر څنګه زیاتوي. د ګیانا کې د سلسله مبلغ لیکي چې د لندن په جومات کې باقاعدګۍ سره د بک سټالز لګولو په خلکو کې د فلایرز تقسیمولو پروګرام کیږي. یو ورځ د یو تن
فون راغلو چې ما ستاسو فلایر کتلی دی او زه خبر نه وم چې زما د کور سره جوخت نماز سنټر هم شته. بهرحال هغه جمعې لمونځ له راغلی و. هغه دا وی چې زه 2 کاله راسې مسلمان یم خو نه قرآن ویل راځي او نه لمونځ کول راځي او د لمونځ د زده کړې موقع میلاوه شوې ده. نو ما ته سبق وښایلی دی. نو هغې ورته وویل چې راځه او بیا هغوی ډېر احتیاط کولو ځکه چې هلته ځینې داسې هم دي چې غلط قسمه خلک وي صرف د خیر غوښتونکي وي. نو بهرحال ما ورته وویل چې راشه او که دا واقعي دین زده کول غواړي نو معلومه به شي. نو هغه باقاعدګۍ سره راتله او قرآن یې زده کولو او ډېرې اوږدې مودې پورې چې هغې زده کړه کوله او څه غوښتنه نه کوله نو زه خبر شوم چې دا سنجیده دی د دین په معامله کې. نو بیا مې هغه ته د جومات تعارف وکړو. د مسلم اسلام تصویر مې ورته وښودلو، هغه بیعت وکړو او د هغه اسلامي نامه هم کېښودی شوه. او څه موده پس هغه د معلم جوړېدو اظهار وکړ چې زه د جومات معلم جوړېدل غواړم. بهرحال د هغه ځي جومات ما نه تپوس وکړ. حضور فرمایي نو ما ورته وویل چې ټیک ده که هغه واقعي سنجیده دی نو جوړ یې کړئ معلم، تربیت ورته ورکړئ. د خدای پاک په فضل اوس د هغه تربیت شوی دی. مونځ هم پوره کوي، د جمعې مونځ هم د جمعې امامت هم کوي، د قرآن د تعلیم نه تفسیر لولي، درس هم ورکوي، خطبې هم ورکوي. دی چې د بیعت نه څه موده پس په نماز سنټر کې یو نمایش شوی و، پکې د دې مور پلار هم راغلی وو. د هغه پلار د اسلام ډېر مخالف و خو د هغې مور اظهار وکړ چې په څه زمانه کې د هغې اسلام سره دلچسپي لرل او په خاص طور د هغې دا خبره خوښه وه چې ښځې حجاب کوي او د هغې په وجه دلچسپي د هغه پیدا شوې د هغې د مور. نو بهرحال هغه معلم ته وویلی شو چې خپل مور پلار ته تبلیغ وکړه چې هغې دې هم په احمدیت کې شامل کړی شي، د اسلام تعلیم دې ورله ورکړی شي. نو هغه وویل چې هغه خلک ډېر سخت دي د خپل مذهب په معامله کې او زما مور خو داسې ښځه ده چې چرچ ته ځي او بپتسمه هم د هغه شوې ده. نو بهرحال هغې وویل چې موږ به دعا کوو او هلک ته مو ویلی شو چې ته هم دعا کوه خپلې مور لپاره چې خدای پاک د هغې زړه د اسلام طرف ته کړي. نو یو ورځ هغې پخپله د خپل د زوی نه سوال تپوس کول شروع کړه او د جمعې لمونځ له هم هغې راتلل شروع کړه او بیا یو ورځ ناڅاپه هغه پخپله دا وویل چې زه بیعت کول غواړم او بیا په جومات کې شامله شوه او د خدای پاک په فضل باقاعدګۍ سره دا خلک په جومات کې جومات ته راځي او جمعې لمونځ کوي، لمونځونه هم کوي. او هغوی د دې خبرې مې اقرار کړی دی چې جومات کې شاملېدو نه پس خدای پاک په فضل د هغې په صحت کې او د هغې په مال کې ډېر برکت راغلی دی چې عیسایت کې هغوی سره نه و. او MTA هم دی باقاعدګۍ سره ګوري د دې مور. نو حضور فرمایي چې بهرحال دا یو څو واقعات ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم د خدای پاک لوزونه دي د هغې د پوره کېدو باره کې ما بیان کړ. داسې ډېر واقعات دي. مخالفان خپل انتهایی کوششونه کوي لګیا دي لکه څنګه چې مسیح اسلام فرمایلی دي، خو بل خوا خدای پاک د دنیا په هر ملک کې د جومات د ترقۍ نوې لارې پرانیزي لګیا دی. نو په دغه خبره که یو خوا موږ ته د خدای پاک شکر کول پکار دی نو ورسره د خپلو حالتونو جایزه هم اخیستل پکار ده، د خپل د ایمانونو د مضبوطولو هم کوشش کول پکار دی، خپل عملی حالتونه هم ښه کول پکار دی، خپلو نسلونو کې هم دا خبره راسخه کول پکار ده چې ابتلاونه خو راځي خو آخري فتح د خدای پاک د قایم کړي جومات ده. نو ځکه هیچېرې هم خپل ایمانونه متزلزل کېدو ته مه پرېږدئ. خدای پاک نوي راتلونکي له دې هم او چې کوم پخواني موجود دي هغې له دې هم د قدم ثبات ورکړي، د هغې قدمونه دې مضبوط کړي او ایمان یقین کې د نور هم زیات کړي. حضور فرمایي چې زه به اوس د ځینو مرحومینو ذکر کوم او نه پس به د هغوی د هغې جنازه به هم کوو. وړومبی ذکر دی د پروین اختر صاحبې چې د غلام قادر صاحب مرحوم د سیالکوټ اهلیه وه،
د نوي کال عمر کې هغوی تر ورځو کې وفات شوي دي. نه لله و نه الیه راجعون. د دوی 3 زامن دي او 4 لوڼې دي. یو زوی د دوی عارف محمود صاحب د سلسلې مبلغ دی په بنین کې. د خپل مور جنازې کې شامل دولره نغلی شو ځکه چې میدان عمل کې وو. دی بیانې مبلغ صاحب عارف محمود چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي د حضرت چودھری امام دین صاحب چوهان نوسیوه د دوی مور او د سلسلې د معلم د غلام احمد صاحب لور وه. قادیان کې پیدا شوې وه. ابتدایي تعلیم یې د قادیان نه ترلاسه کړی و. دوی وی چې مور به موږ ته دا وی چې د دوی د وړوکوالي زیاتره وخت په قادیان کې د حضرت احمد جان رضی الله تعالی عنها سره دغه په خدمت کې تیر شوی دی او داسې دغه تربیت حضرت احمد جان رضی الله تعالی عنها کړی و. د دین تعلیم او قرآن دوی هم د هغې نه زده کړی و. اکثر وخت به دوی حضرت احمد جان سره د هغې په خدمت کې تیر کړی و. خپلې واقعې به ما هغوی اورولې د اوده کېدو نه مخکې. ځینې وخت به هغوی دا وی چې حضرت مسلم موعود په حضرت احمد جان سره ملاوېدو لپاره د شپې راتله کور ته او زه به یې چې لیدم چې چې د هغې خدمت کوي نو ما ته به یې ویل چې خپل ځان لپاره د ژوند د نیک ملګري هم دعا کوه. او چې کله وایي زموږ د دې واده وشو نو په کال 1953 کې حالات خراب شو. څه موده پس نو د کلي ځینې خلکو کمزوري ښودلې وه خو دوی د خدای پاک په فضل په دین قایم وو او خپل خاوند هم دوی په دین باندې قایم ساتلی وو. او یعنې پس هغوی قرآن ویل شروع کړو. یو مولوي صاحب وو او منځونه او سرودونه هم دوی یادول شروع کړو او دغه شان په خپله ډېره دوی یو وړوکی شان جومات جوړ کړی و او په جماعتي طور خپل یو مرکز هلته جوړ کړو. د دوی مشر زوی خالد محمود چې په فوج کې وو هغوی وایي چې دین په دنیا باندې به مقدم لرلو او موږ ته به هم دا وی چې په دین چې په مضبوطۍ قایم شي نو د دنیا معاملات به په خپله ستاسو سم شي. وایي چې د وړوکوالي راسې زموږ عادت یې جوړ کړو د مونځونو د سهار مونځ لپاره به وایي جومات په لږه فاصله و د کور نه نو په خپله به وایي تله او مونږ به یې جومات کې پرېښودو. کم ښځې چې د مالیه احمدیانې نه وې نو هغوی له هم د قرآن تعلیم ورکړی و. اوس خو قرآن هلته نشي ښودلی کېدی خو مخکې دومره شرافت و په غیر احمدیانو ډېرو خلکو کې چې هغوی د احمدیانو نه قرآن ویلی دی. بیا د دوی زوی لیکي یا شاید چې لور د دوی دا لیکلی دی چې جینکو له د تعلیم ورکولو رواج نه و عام طور په کلو کې. چې کله د دوی مور خپله لور په سکول کې داخلوله نو نیکه اعتراض کړی و نو دوی ډېر په ادب مسلسل کوشش کولو او هغوی قایل که چې تعلیم ورکول پکار دی او همیشه باید دا وی چې جنکو له دومره تعلیم ضرور ورکول پکار دی چې کم از کم د جومات لټرچر د هغوی لوستی شي او د اولاد تربیت دې کولی شي. رشید احمد صاحب نمبردار دی د مانګه هغوی وایي چې زموږ ډېره د دوی ډېرې ته جوخته وه. موږ هم چې کله دوی لیدلي وو نو احمدیان شوي وو خو د مونځونو طرف ته رجحان نه و او چې کله به هغوی زموږ ډېرې ته راتله نو د مونځ تلقین به یې موږ ته کولو او موږ به د جومات د لرې کېدو بانه کوله او هغوی به خاموشه شو. خو بیا موږ ولیده چې هغوی د پټو نه به خټه راوړه په سر اوچته کړی به وه او دلته به یې راوړه. تر یوې هفتې دا سلسله جاري وه او بیا په دغه خټه هغوی د مغرب طرف ته ځای جوړ کړو او چاردیواري یې جوړه کړه او بیا هغه یې صفا کړه په خټه باندې او بیا یې کور نه هلته دری هم راوړه هلته یې وغوړوله او بیا خلکو ته ووایي چې تاسو به وایي چې جومات نشته ځکه لرې دی نو اوس دلته ما جومات جوړ کړو نو دلته اوس راځئ او مونځ کوئ سستي ونه کوئ.
نو دا رښتیا خبره چې هغوی مونږ مونځګزاره که مونږ یو نو هغوی مونږ نه مونځګزاره جوړ کړی دی. نو دا د مشرانو اعلی نمونې چې داسې کال کول که چا بانه وکړه نو په عملي طور په خپله داسې نمونه وښودله چې بل بنده پرې مجبوره شي. بیا د دې لور لیکي چې د صبر او د رضا نه جوړه وه. مونږ ته به هم تلقین هغې کولو چې حضرت احمد جان دا نصیحت په غور ځان سره یاد ساتئ چې هیڅ د صبر لمن پرېږدئ. په سخرګنۍ کې چې څومره ملاو شي تاسو ته په هغې قناعت کوئ او د خدای پاک په رضا همیشه راضي اوسئ او مونځونه باقاعدګۍ سره کوئ او خپل اولاد هم د دې پابنده کړئ. وایي چې په دې خدای پاک په رزق کې برکت اچوي. د دوی زوی چې مربي دی هغوی دا وایي چې کله زه د جامع کې داخل شوم نو ماته دا وی چې که په سبق کې د اعلی پوزیشن رانه و نو هېڅ خبره نه ده، خو د وخت د امام په اطاعت کې په کار کوشش کوه چې همیشه د ستا اعلی پوزیشن وي. خدای پاک دې مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي، درجات دې اوچت کړي، د دې دعاګانې د دې د اولاد لپاره دې پوره کړي. بله جنازه ده د ممتاز وسیم صاحب چې د چودھری وسیم احمد ناصر صاحب مرحوم د کټیالیا اهلیه وه. تېرو ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې زوی هم مبلغ دی د سلسلې په زیمبیا کې نن سبا. د مرحوم تعلق د مسیح موعود علیه السلام معروف صحابي د حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی الله تعالی عنہ رئیس لاهور خاندان سره وو. هغوی د حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی الله تعالی عنہ د مسیح اسلام صحابي نوسی وه او د حضرت حکیم محمد حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ چې مرحوم عیسی په نامه معروف دی د هغې کړوسی وه. دی ډېر خوش مزاجه نرم طبیعت لرونکي، د هر چا خوښه او د مینې او د شفقت پیکر وو. هر تن دی د اوصافو معترف و. د خلافت او د جماعت د نظام ډېر دی احترام کول، همیشه به خط لیکلو دعا لپاره حضور فرمایي ماته نورو ته به هم تلقین کولو، د خط لیکلو باقاعدګۍ سره به مونځ کولو، تلاوت به کولو. تر آخر عمره چندې په ډېره پابندۍ ورکړې دي. د خدای پاک په فضل بی فاضل وه. دی وایي چې زما پلار چې کله د ملازمت نه ریټایر شو کراچۍ نه کلي ته راغلو نو ماشومانو هلکانو جنکو ته به دوی هلته د قرآن تعلیم ورکولو او د نه علاوه دنیوي تعلیم به هم ورکولو او ډېره اوږده مودې پورې دوی بیمار وو، خو ډېر په صبر دوی دا بیماري برداشت کړې ده. هېڅ ګیله دوی چېرته نه وه کړې. لورې وایي مربي صاحب دا لیکلی دی چې که څه غلطي به ترې نه وشوه نو معافي به یې غوښته. د دوی 2 زامن وقف دي او ډېرې په خوشحالۍ هغوی خپل زامن وقف کړي دي او په دې خبره ډېره خوشحاله وه چې زامن یې وقف دي. د دې د پلار 2 ودونه شوي وو. د وړومبی مور وفات نه پس ته و چې زموږ وروڼو هم د خپل سکه بچو په شان دوی پاللي وو. وایي چې د مور کمی محسوسېدو ته نه وه پرېښې. ګیمبیا ته چې کله لاړه نو ډېرې دعاګانې کړې وې راته او رخصت کړی وم او دا دوی وایي چې څه موده مخکې زه دوی سره ملاوېدو له تللی وم نو په واپسه راته هم دا وې چې خدای پاک دې ستا حافظ شي، اوس کیدای شي چې دوباره ملاقات ونه شي. 15 زامن او یوه لور دوی یادګار پرېښې دي. دوی د خدای پاک په فضل واقف زندگی دي. نصیر ناصر صاحب د وقف جدید معلم دي او بل د سلسلې مبلغ دي په زیمبیا کې. دوی د ملک نه بهر وو، میدان عمل کې ونو ځکه شامل نشو د مور په جنازه کې. خدای پاک دې مرحومې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی دعاګانې د دې د اولاد په حق له پوره کړي. دویم ذکر دی دریم د برګډیر منور احمد رانا صاحب. دی د راولپنډۍ د جومات د ضلعې جنرال سیکرټري وو. دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمدیت د دې د نیکه چودھری غلام احمد صاحب اډوکیټ چې د مسیح اسلام صحابي و د هغوی په زیره راغلی و. په کال 1971 کې په پاکستان فوج کې دوی کمیشن اخیستی و او د ملازمت دوران جمعه سره د دوی جوړ تعلق پاتې شوی دی.
په مختلفو ځایونو کې چې کله د دوی تعیناتي وه نو خپل کور به دوی د نماز سنټر په طور پیش کولو. جماعت سره بې کچې مینه کوونکی یو ډېر نر احمدي افسر و. د ریټایرمنټ نه پس به دوی ټول وخت د جماعت خدمت لپاره ځان وړاندې کړی و. د کینټ امارت او د راولپنډۍ ضلع کې په مختلفو خدمتونو ته ترسره کولو دوی ته توفیق ملاو شوی و. ډېر په شوق دوی به د جماعت خدمت کول او ډېر په مروت او په انکسار او په عاجزۍ به دوی خپلو ملګرو سره سلوک کول او د خپلو عهدهدارانو اطاعت به کولو. خلافت سره ډېر د وفا او د اطاعت تعلق و د دوی. هر تحریک باندې به دوی لبیک ویلو او د غریبانو همدرد وو چې کم خلک به په مشکلاتو کې مبتلا وو هغوی مدد لپاره به دوی هر وخت تیار وو. د خدای پاک په فضل موسی وو. په غم ځپلو کې د دې یو بوډۍ مور د سلیمه خورشید صاحبه او د دې ښځې دي او 5 ماشومان دي. په ماشومانو کې 4 لوڼه او یو زوی شامل دی. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. آخري ذکر دی د ګروپ کیپټن ریټایرډ عبدالشکور ملک صاحب چې په ډالس امریکا کې نن سبا هلته وفات شوی دی 13 ورځو کې. انا لله و انا الیه راجعون. د دې نیکه غلام نبی شیخ صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو. د هغې په ذریعه د هغې په کلي نوخار کې د هغوی کلی وو هلته هم تبلیغ شوی و د احمدیت او جماعت هلته شروع شوی وو. مرحوم ته په پاکستان ایر فورس کې د انجینیر په طور بیا وروسته د ګروپ کیپټن په طور د کار توفیق ملاو شوی و. تر 15 کالو پورې په راولپنډۍ کې د نایب امیر په طور باندې دوی خدمت ترسره کول او په دغه موده کې هغوی د مختلفو د ګڼ شمېر د اسیرانو د مقدمې هم پیروي کړې وه. خلافت سره د هغوی ژور تعلق و. په ایرفورس کې د نوکرۍ دوران د جماعت د مخالفت نه باوجود هغوی ډېر په نره د جماعت احمدیه سره خپل شناخت قایم ساتلی و. د ریټایرمنټ نه پس خپل ژوند د جماعت لپاره وقف کو. د نظام اطاعت او د خلافت د اطاعت دوی اعلی نمونه قایمونکي وو. شپه او که ورځ دي کله چې امیر جمعه دوی راوښتي دي دوی فوراً حاضر شوي دي. چې دوی څه عذر نه دی کړی. د مونځ او د روژې پابند وو. هر چا سره به مینه کوله. نیک اثر لرونکی انسان. د دوی لور شاه سهیل صاحب وو چې زما پلار زیاتره وخت به د جومات په کارونو کې تېرولو. چېرته به چې دوی نو د دوی خوښ وخت به هغه و چې مونځ به دوی کولو یا به د جومات کار دوی کولو. همیشه د خدای پاک په فضل د دعاګانو د قبولیت کیسې به اورولې. همیشه به خپل ماشومان ځان سره کېنولو دا واقعې به اورولې چې خدای پاک احمدیانو سره ښه خاص تعلق لري او څنګه هغه د احمدیانو معاملې سنبالي. او هغوی به همیشه موږ له دا وی چې موږ د هر اهم کار لپاره د خلیفة المسیح ته خط لیکو. همیشه به دا وی چې هر خبره لیکي او دا وی چې زموږ د پلار یو پیژندنه په خدای پاک باندې مکمل توکل او د خدای پاک د رضا مخې ته سر ټیټول وو. د ورکوالي راسې موږ ته دا ښودلي دي چې کله څه پیسه راشي نو پای کې به د چندې پیسې ضرور وباسي. په دې کې به په ګټه کې برکت راځي. پاکیزګي به وي او په پاکیزګي کې به اضافه هم کیږي. دوی موسی هم وو. په غم ځپلو کې 3 لوڼه او یو زوی شامل دی. د دوی زوی ډاکټر دی په امریکا کې ډاکټر عامر صاحب. هغوی هم د جومات کارونه کوي لګیا دي. خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. د دې دعاګانې د دې د اولاد په هکله خدای پاک قبول کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر